نن سحر مو صحیح مسلم شریف په درس کې د دوره حدیث طلبه کرامو ته یو حدیث مبارک راغی د لقطې متعلق دا ورک شوی سیس چې د دې حدیث راوی دا ربيعه ابن ابي عبد الرحمن دی. نو د په سوانح حیات کې حضرت مفتی تقی عثماني صاحب د علامه ذهبي رحمت الله علیه یو حکایت را نقل کړو د مسلم شریف په شرح کې. فرمایي وې دا ربيعه ډیر غټ عالم او د امام مالک رحمت الله علیه استاد د پلار حضرت فروخ ابو عبد الرحمن الفروخ د یو جهاد په سفر کې خراسان ته راغی. دا زمونږ استاد د علاقې افغانستان د ایران سباز حصہ پاکستان دا ټول خراسان دی. د دې خاورې په باره کې احادیث مبارکو کې ډیر زیات بشارتونه دي. د دې نه به الله لوی خیر خوري. دلته جهاد د پاره راغی خو چې راتلو نو بیبي ته 10,000 دیناره په هغه زمانه کې پرېښودل چې دا کوم ماشوم درله الله درکو د هغه تعلیم او تربیت به په دې پیسو باندې کې. بیبي په ګېډه باندې ماشوم و، الله رب العالمین ورله زوی ورکو. 29 کاله په منځ کې تیر شو. 29 کاله بعد حضرت فروخ رحمت الله علیه چې مدینه طیبه ته وردن کیږي، مدینه بدل لارې بدللی، کوڅې بدللی. 29 کاله کې هر کله آبادیږي، آبادی خوريږي، نوي کیږي. بهر حال ځان یې خپل کوڅې ته خپل کور ته په نشاناتو باندې ور ورسو. د خو د غزان راغلی غازی دی، ازغره یا غسته دا، کمان ور سره ده، تور ور سره ده، نیزه ور سره ده. نو ربيعه نو امام فروخ چې څنګه مدینه طیبه ته وردن کیږي، خپل کور معلومي د غازیانو د مجاهدینو په لباس کې ده. د کور دروازې لورغه په اس باندې سور ده، په نیزه باندې دا دروازه وهله. دنه یو ځوان راوتلو، بابا وې سکه واپس زمونږ د کور نه کنه پولیسو ته در باندې اطلاع ورکوم، قاضي ته وایم. هغه ورته وې زوی دا زما کور دی، ته دلته سکه. دوی دواړو د یو بل سره خبرې کولې. ا دې کې بډای راوتل چې وای قتل اوه دا خو 29 کاله بعد زما خاوند راغی. دې بچی ته وې دا خو ستا پلار دی، تا خپل پلار تر اوسه نو لیدلې. دواړه یو بل ته ورته غاړه وتل. 29 کاله بعد په وړاندې ځل باندې د بوډا پلار د زلمی زوی سره ملاقات کیږي. حضرت فروخ رحمه الله تعالی پختنه کوي د خپل بیبینا 10,000 دینار مې درله امانت درکړو. څه دې کړل؟ هغه ورته وی سنبال کړی مې دي، سبب یې درته وښایم. سحر د مانځه په وخت کې بیبي خپل خاوند ته وایي حضرت فروخ ته لاړ شه مسجد نبوي شریف کې به مونځ وکړي. د چې مسجد نبوي شریف ته راغی، مسجد نبوي شریف په زوړ حالت باندې وو چې کله یې پکې مونځ وکړو د مانځه نه بعد وی کتل د علم حلقه جوړه شوله. غټ غټ علما هغه راغلل او په وړاندې صف کې کینی. 40 جید او کبار علماء کرام په صف اول کې اوشمارلی شو، او د شاګردانو په هغه صف کې د خپل وخت امام محدث کبیر امام مالک ابن انس رحمت الله علیه، امام دار الهجره، امام المدینه، هغه هم په شاګردانو کې ناس دی. انتظار کیږي چې اوس په مسند حدیث باندې شیخ الحدیث سے څوک کینی. یو نوجوان الک راغی د تیری د وجنه
حضرت فروخ اون پیژندلو خوا کې ناس یو مزګزار نه تپوس کوي من دا کشاب اغه نوجوان څوک دی دا په مسند حدیث استاد الحدیث شیخ الحدیث په منصب او په غدای باندې چې کې ناستلو دا څوک دی هغه ورته ته نه پیژنې ملما دی ورته نه زین نه پیژنم وی هذا ربيعه ابن ابي عبد الرحمن الفروخ دا خو ربيعه دی د پلار فروخ ترننوم وو بیا ورته وی خراسان ته جهاد لتلې دی تر اوسه پورې پلار لا واپس نه دی راغلی اغه زړه قصه ورته را یاد کړله پته ورته نشته دی چې را خاطر سره ناس دی هم د خراسان هغه مجاهد امام فروخ دی حضرت فروخ چې خپل بچی ته وکتل زما بچی او د امام مالک استاد جوړ شوی دی شیخ الحدیث ترنه جوړ شوی دی استاد الحدیث ترنه جوړ شوی دی مسجد نبوي شریف کې د حدیثو درس ورکي د روزه مبارکه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په یو څو قدمه فاصله کې درس ورکي د ډېر خوشالۍ نه پجړا شو کور ته چراغه بیبي ته وایي وی را تخکاریږي زما 10000 دینار دی سنبال کړی وو او هغه د ماته د یو داسې عالم او فاضل د یو استاد الحدیث او د یو شیخ الحدیث بچی په شکل کې را واپس کړل د چا مخ ته چې د خپل وخت امام مالک ابن انس رحمت الله علیه ګوړې ماتې کړې دي او حدیث تر نزدګي خزه ورته وایي اوس راته وایا په ځای مې لګولې دي کو بې ځای مې لګولې دي باغه وخت کې ورته حضرت فروخ رحمت الله علیه جواب ورکړي وې دا ټول کائنات او دنیا یو طرف ته او یو داسې صالح او نیک او عالم او فاضل بچي بل طرف ته کو دا ټول دنیا په د باندې خرج شوی وي بیا به هم کماوه څومره لوی ملغلره چې تا مال په کور باندې پاللې دا سنبال کړی دی دا ډیر لوی احسان دی را باندې کړی دی الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو مالونه زمونږ د بچو په دینی تربیت باندې ولګي او الله رب العالمین دې دا مدرسه کامیاب او کامرانه کړي او رب ذوالجلال دې د مجاهدینو د غازیانو په دغه خاور باندې په دغه کلی کې په هر کور کې دې الله د قران حافظ پیدا کړي د قران عالم دې الله پیدا کړي علما د الله رحمت دې په هر ځای کې ګورا دې الله رب العالمین د طرف نه چې د دوی انتخاب کیږي نو الحمدلله د لاسونو نه به خیرونه دا به تر نه خوريږي رب ذوالجلال دې دغه مدرسې د پارزمکه وقف کوونکی د هغه تعمیر کوونکی او د هغه په تعمیر کې حصے غستونکی د دنیا او د آخرت بهترین بدلی او سلې ورته نصیب فرمایي